بسم الله الرحمن الرحيم. فدية صلاة كل وقت نصف الصاع من قمح أو قيمته أو صاع من شعير أو قيمته. د موز یا د روجې چې کومه فدیه ده، اوس د هغه فدیې مقدار ذکر کیږي چې دا فدیه څومره ده. د یو موز بدلې کې به څومره فدیه سړی ورکوي، د یو روجې په بدلې کې به سړی څومره فدیه ورکوي. نو د فدیې دپاره نیم اوږې غنم دي یا د دې قیمت دی، او یو اوږې وربشي یا د دې قیمت. یو سړی غنم ورکوي، نیم اوږې غنم دی ورکوي یا د دې قیمت دی ورکوي، یا د یو اوږې وربشي ورکوي او د هغې قیمت دی ورکوي. نو نیم اوږې غنم چې دي دا په او کم 2 سیره جوړېږي، احتیاطاً 2 سیره پکار دي، او یو اوږې وربشي چې دي دا 3.5 سیره جوړېږي. که یو سړی زیات ورکوي دی نو زیات هم ورکولی شي. او عام طور سره کوم صدقه فطر دی سرسایه، نو هغه هم دغه حساب سره نیم اوږې غنمو حساب سره یا د یو اوږې وربشو حساب سره. نو چې کوم صدقه فطر دی سرسایه ده، د یو موز فدیه یو سرسایه یو صدقه فطر دی. 2 موزونه نو 2 سرسایه 2 صدقه فطر، 3 موزونه 3 سرسایه 3 صدقه فطر. دا یو موز دا ده، دغسې د وتر هم دغه، او د یو روجې هم فدیه چې ده دا یو سرسایه یو صدقه فطر دی. یو سړي نه 10 روجې پاتې دي نو د هغه د طرف نه به 10 صدقه فطر مقدار ادا شي. مثال په طور باندې دې ځل 120-130 روپۍ صدقه فطر ادا کړ دي، نو که 10 روجې پاتې شللې نو 1000 روپۍ یو شللې او 300 روپۍ بل شللې 1300 روپۍ. یا مثال کې یو سړي نه یو موز پاتې دی 130، 2 پاتې دي 260، 3 پاتې دي 390، داسې په بره. یو سړي نه 10 موزونه پاتې دي نو 1300، که دې نه په بره دي نو 130 حساب سره 140 حساب سره د هغه موزونو یو موز فدیه به ادا کوي. روجې څومره زیاتې پاتې دي دغومره د یو صدقه فطر اعتبار سره دي روجې ادا کړي، دا فدیه دې ادا کړي. یجوز للولی ان یدفع فدیة الصلاة. اوس فدیه به چاله ورکوي؟ نو فدیه هر هغه چاله ورکولی شي چې هغه له سړی زکات ورکولی شي، صدقه فطر ورکولی شي. غریب دی، د زکات مستحق دی، صدقه فطر مستحق دی، نو دله ورکولی شي فدیه. جایز دی ولی دپاره چې ورکړي فدیه د ټولو موزونو الی فقیر واحد، یو غریب له جایز ده. مثال کې یو سړي نه 10 موزونه پاتې دي او د هغه ولی د هغه وارث د هغه 10 موزونو فدیه ورکړي، او یو غریب سړی دی هغه له دغه ټولو 10 موزونو فدیه ورکړه، نو جایز ده. داسې د فدیې زیاتو غریبانو له ورکوي بیا هم جایز ده. کذا یجوز ان یدفع فدیة الصیام کلها الی فقیر واحد. دغسې ډېرې روجې پاتې دي او د ډېرو روجو فدیه یې واخیستله، یو فقیر له ورکړه جایز ده. زیاتو له هم ورکولی شي، یو له هم ورکولی شي، جایز ده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.